أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم. چونکه مو دا خبره کړې وه چې بني اسرائیلو ته الله پاک په دغو یو څو ایتونو کې هغه باندې کوم اته انعامات کړي دي هغه ذکر کوي او دوا کوم عذابونه کړي وو هغه ذکر وکړي کوي. څلورو انعاماتو ذکر وشو دا د پنځم انعام ذکر ده په دې آیات کې. موسی علیه السلام څه کله کوی تور نه واپس راغلو نو قوم یې وکتلو چې سخي عبادت شروع کړو. نو موسی علیه السلام ته وفرمایلو چې د سخي عبادت ما کې الله پاک ته توبه وباسئ او هغه کسان چې د سخي عبادت کړه ده او هغه کسان چې د سخي عبادت نه کړه د چې نه ده کړه ده هغه کسان قتل کې چې د چو عبادت پکړلو او تاسو توبه وباسئ. توبه اصل دې دی چې کوم سړي کومه ګناه کړي هغه باندې خیمون وي او آینده دپاره نه کولو عزم وي او دې ځینو کې چونکې توبې کې آینده دپاره نه کولو عزم ورکړي وي او ندیم وي ورباندې او ګناه پرېږدول وي یعنې فورا ګناه پرېږدی نو دې ځینو کې اسرائیلو دپاره چې کومه توبه وه هغو توبې قبلولو دپاره هغه درې شرطونه نه وو بلکې د هغو توبې قبلولو دپاره شرط دغه و چې دغو هغه خلک قتل کړي چې چا د ګناه کړي ده او ګناه باندې د اصرار ما کوي نو الله پاک به دغو د کوم شرک ته دا به ورته معاف کړي او آخرت والا چې کومه ابدي زندګي ده هغه به خوشحاله زندګي وي. بیا بهرحال هغو څه کله دا نومونه وکړلو او ته وفرمایل تاسو کله روغتوني توبه وکړئ او تاسو قتل کولو دپاره تیار شئ د کومو کسانو څه غلطي کړي نو دغو ته به الله پاک یعنې سزا چې کومه د قتل په صورت کې کوله هغه قتل یې څه کله وکړلو نو الله پاک د دغو توبه قبوله کړله. زړه سره دغو توبه څه کله وبسله نو الله جل شانو دغو توبه قبوله کړله او دا خلک یې معاف کړلو. نو دې آیات کې پنځم نمبر چې کوم انعام د الله جل شانو هغه ذکر کوي. وإذ قال موسی آیات کې هغه وخت قال موسی څه کله ویلو موسی علیه السلام کله دا څه کله کوی تور نه راپاس شو دغو د سخي عبادت شروع کړو سامیري چې کوم ورته څښای جوړ کړو سونی والا او د خلک غلط کړو جاهلانو خلکو هغه عبادت شروع کړلو. موسی علیه السلام چونکې لوړو ازونه کې کوی تور ته څلوېښت ورځې عبادت یې وکړلو دغو نه تورات مطالبه کړې وه نو تورات څه کله الله پاک ورکولو چې څلوېښت ورځې عبادت یې وکړلو سره تلو نو قوم په دې ګمراهۍ کې مبتلا شو. نو موسی علیه السلام ورته دغه خبره هغه نه بعد کوي څه ورته وإذ قال موسی آیات کې هغه وخت څه کله ورته ویلو موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته یا قومي د مو قومه انکم بشک تاسو چې ظلمتم ظلم کړی تاسو انفسکم په خپلو ځانونو باندې څنګه ظلم کړی باتخاذکم العجل څه نیولی تاسو سخای په خدای سره عبادت یې کوئ فتوبو تاسو توبه وباسئ الی بارئکم د خپل خالق ته توبه وباسئ فقتلو قتل کې تاسو انفسکم خپل ځانونه څه مطلب څه کومو کسانو څه عبادت کړی د سخي هغه قتل کوي چونکې هغه د دغو خندون خپل اصل د داسې لکه خپل ځان خپل نفس قتل کوي نو فقتلو انفسکم قتل کې تاسو خپل ځانونه ذالکم دغه د تاسو خیر لکم بهتر دی تاسو دپاره عند بارئکم په نزد د الله تعالی الله تعالی په نسبت دا خبره ډېره بهتره ده چې تاسو د کوم کسانو سخي عبادت کړه دا قتل کې فتاب علیکم بیا به الله پاک توبه قبوله کړي تاسو انه بشک الله تعالی څه ده هو التواب الرحیم هغه د توبې قبلونکی ده او مهربان ذات ده. نو دا موسی علیه السلام څخه کله کوم طرف تر واپس شولو او اسی عبادت کولو
نو هغه په باره کې موسی علیه السلام د خپل قوم د شي نه مانع کړلو او سزا دا وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت لپاره د توبې قبولولو طریقه دا سفورن ته ګنو پری دی او هغه باندې خیمونی آینده لپاره نه کولو اراده وي دا درې خبرې مضبوطی بس هغه ګنو بلا بو ته موف کی چې بنی اسرائیل توبې طریقه دا غنو بنی اسرائیل د توبې طریقې لپاره شرط دا سکوم خلکو یعنی شرط دا سکوم خلکو بو ګنو کولا اب قتل کول شولو او چې شرک کړو نو دی واجب نه څه کړه دا قتل کړلو الله په غوته دا توبه قبول کړه الله تعالی مو تاسو په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي امين برحمتك يا ارحم الراحمين.